د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حاله او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو، دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته، بار ځایونو ته، نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو، نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته، مال مې هم شته، کور مې هم شته، زه نکاح څه شي لکم، زما نکاح ته ضرورت نشته دی. دا هرې نکاح به ډېر رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډیره لویه چرچه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی، یتیم دی، خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي، چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره، چې تجارت دپاره قافله تله. نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې، نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې، زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکم. ابو طالب ته وویل، ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت مهمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي، چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و.
میسره سره ملګری کو خو چې کله میسره ته کنه خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی په د باندې نظر ساتي ته د هر ټایم حال احوال ما ته بیانای ځکه چې مکه کې لوی چرچا وده کنه د شرافت او د صداقت ډیر مشهورتیا وا نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی د یو حالت چې راشي ما ته بیانای نظر به پساته وی ټیک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغستو روان شو چې کله بصری ته ورسېدل الته کې یوونه و داغي پسوري باندې دوی کېناستل چې کېناستل الته یو عبادت خانه و د عیسایانو داغه هغه راهب وروته چې وروته نو الته کې کم خلک چې داغه ز اوسیدونکو هغه حیران شو وی دا راهب ترنه پورې بارته چرته د دې عبادت خانه نه بچا پسې نه دی راوتی کوسو سره ملاقات کول غواړي دنه دي خو دې چاله روزي نه دا اول ځل چې دې قافلې د پاره و چې دا څنګه چل دی د وروته په دې قافله باندې داسې نظر اچي غیر چاپیره ګوري خلک هم حیران دي نو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سترګې ولګې دي کنه نو فورا ورغه د مټ نه ونیو فورا د مټ نه ونیو وی دا لک سوق د قام نسب سوق دی نه قافلې والا ورته ویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکی یو کړه ټول د قام نسب خلک وی د سره څوک راغلی دي وی د سره غلام راغلی میسره هغه میسره وروغته وی دی خوراشه وی د دې الک په د سترګو کې دا سورواله همیشه وي او کدا په کې صرف وسته د بر سترګو کې دا سورواله چې کم دی دا همیشه وي او کدا په کې وسته صرف ناغه تو ویل وینا وی د بسترګو کې دا سورواله همیشه وي ځکه کله کله خسترګ خوښ شي سره شي کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسترګو مبارکو کې سری سری لکیری وي سری سری کرخي وي د نبی علیہ السلام پسترګو مبارکو کې وی د پسترګو کې دا سرواله همیشه یو کدا به چې ته وس راغې د خوګونه وی نه د پسترګو کې دا سرواله همیشه وي دا به کې همیشه وي نو اغه راهب ویل وی هو داده وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو رسو د اول پیغمبر د چې دې ځای تراغه اول پیغمبر دراغه خلک خیران شو د دې سوي خلک ورته تاسو څنګه پیژندو وی تاسو چې په پوری غونډکۍ باندې راخکاره شوي ما د خپل عبادت خانه نه قتل داسې ګټه داسې ونه نه وچې ته سجده نه کړی ما د خپل عبادت خانه نه قتل تاسو په دغه غونډکۍ چې روانو تاسو طرف ته بهونو سجدي کولې نو ما چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا دا سیناستو خلکو ته اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سورې کم طرف ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بارته ورغه نو چراغ نه زر ته خلکو غزای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو د چراغ د راهب لا ولاړو نو د په غرمو نبی علیہ السلام کېناس چې په غرمو کېناستو نو د ونی چې کم سورې هغه پتاویدو شو نو خلک پرې خو د نبی علیہ السلام سورې کو وی وګورئ د ونی سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی مې سره دا خبره د غلطه سکړه نوٹ کړه بیا لک مخ کې لاړو الته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کاروبار کې د یو تن سره لګ جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی د سراکا خو خبرې لګ وړي دي هغه سره ورته وي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا ول سره حیران شو وی ست په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کوم خبره به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي بهر حال د تجارت چې کوم سفر او هغه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده داغه دوچن دی وکړه نو چې قافله راتله مکه مکرمه طرف ته چې مکه ته راتله نو دا میسره غلام لګ مخکې د دوی نه په تلواري کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکه ته په منډه راته چې تاسو د تجارت سامان چې د قافله چې در روانه ده راځي شي ده نو خلک بورله مخې ته وروت په انتظار به وته نو دا میسره مخکې مکه ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وستا قافله را روانه ده او ډیر زیات تجارت مو کړو ډیر غټه مو را روانه کړی ده نو خدیجه ورته ویل وی ګټه خو یو طرف ته کو کمالک چې در سره تلې وغه محمد صلی الله علیه وسلم داغه څه حالت ته خو مولوی په هغه نظر ساتي نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه غټولي خبري ورته وکړي چې داسې حالاتو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته اوختله په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکي
نو په کوټه باندې ولاړ ده. نو دا قافله چې څنګه راښکاره شو کنه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي او تاسو به لیدلي سره غرمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده. نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځې سورې کړې دي وریځې پې سورې کړې. نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاله بره راوخیږئ خپل ملګری راغونډې کړې ویاله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم. نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی. چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چیرې ما د ده سره نکاح وکړلی او نبی علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبی علیه صلات وسلام له ورکړه. څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو. یا هغه چې د مکې لوی لوی سردارانو لوی لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دوی دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه. نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه. نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه. نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاک پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه. نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو. نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وی زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وی ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح ته څه وایې. نو ابو طالب ورته وی داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم زه په دې نکاح باندې څه یم رضا یم. نو د نبی علیه صلات وسلام تر شو ابو طالب او بل تر شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و خو ترې ژوندی و عمر بن اسد د موجود و. نو د هغې تر شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورره او هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنې کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله. ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی کافر د دنیا نه تلی خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله ډېر عجیبه خطبه وویله وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم ای مکې والو تاسو یې کوئ ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه ورغلي نو ټولو یې عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک یې دشمنان شو بیا دشمنی شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ ده د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه د هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه یې وویله او د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو. نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبي علیه السلام تر ابو طالب ده ورله نکاح وتړله
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیہ السلام د پیدایش کور دی ښه. خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی. اوس خو سیمټي دیوالونه خو ځای دغه دی دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش کور دی. الله دې مونږ ټول بوزي. دا د نبی علیہ السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې د نبی علیہ السلام کور دی د پلار کور دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و کنه نو دا د مروه ډیرې سره باب المروه باندې چې وځي کنه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په دروازه باندې اخوځي. نو په دغه ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کورو. نو ورل نکاح او تړل او نبی رسول الله خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی تر از زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو. نو نبی علیہ السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلې شي. خو هغه به وربشي وړي کړي او هغه کې به ګوړه اولړل دا ستوانو داغي. نو نبی رسول الله سلام په ځان سره الته ستوان وړو الته به لس ورځې یا شل ورځې یا میاش په تیرول بیا براته چې خوراک به ختم شو بیا براغه الته به د الله تبارک وتعالى عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسیم کله کله خوراک وړو په نبی رسول الله والسلام پسې الته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخیږي کنه نو تا ته بیا فتح ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. په یو غنټه کې خو چې چاک سړی وي التختش صرف هغه سر ته وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغه غار ته پخکته کوزيږي نو لاس په لګي او خکته به کوزيږي. دومره مشکل ځای دی. او چې هغه غار کې کینې کنه نو بیت الله شریف تی بالکل پډاګه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې ناست او کعبه شریفه ته به قتل او د الله عبادت پېکو. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شو زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغسته او الته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړو. یقین ف الله ک کنه چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها د قربانی را دي کنه د زړه نه به بي اختیار دعاګانې ورته خيږي بي اختیار دعاګانې به خدیجه رضی الله تعالی زمونږ بس دعای خدا زړه به خوشحاليږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډیره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته براتلی او تا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک سکاک تنظیم کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډیره مینه وي الته به تا ته فتح ولګي. نو یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کې ناست دی فرشته راله په انساني شکل کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خواته کې ناسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اقرأ وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ما انا بقارئ زه لوستون کې نه يم سوامه. نو پرشتي ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پې وکړو. نو چې زور یې پې وکړو بیا ورته وایي اقرأ. نبی رسول الله سلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم. نو بیا یې ورله څه ورکړو زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ. نو نبی رسول الله فرمایي ما انا بقارئ. نو په درېیم ځل یې بیا څه ورکړو زور ورکو. نو پرشته لګیا شو وی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ځای نه راپاسېدو او یریدلې د خو ډیر زیات یریدلې دی ځکه چې پرشته رااله او بیا چې د انسان لغاړه ورکي او زور ولا ورکي نو نبی اسلام باندې ډیره زیاته ایره. نو کور ته راغی نو عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها خواله چې راورسېدو نو زملونی خدیجه ما په صادر کې پټ کې زما ساړه کیږي نو نبی علیہ السلام پریوتو او خدیجه په زر صادر را واچولې. نو چې لږ ټیم وشو کنه او نبی علیہ السلام لږ ګرم شو او غیرت لاړه نو سر ښکاره کو وی خدیجه زه یریږم چې زه به مړ شم زه دا برداشت نشم کولی زه یریږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وی کله زما محبوبه داسې چرته نشي کېدی ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پهلې
ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي، الله به تا چرته نه رسوا کوي، الله به تا چرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه، الله د هغه حفاظت کوي. الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه. ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پرې راشي، ټینشن پرې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه، الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی، فلحال خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو؟ زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي ولا ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دی بوزمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته یې، د اخر زمانې هغه پیغمبرو هم ته یې. خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستی چې ما ستا امداد کړی وې، چې ما ستا څه کړی وې؟ امداد کړی وې. نو نبی علیه السلام حیران شو، وی ما به مکې واله وباسي؟ ولې به ما وباسي؟ زه خو د چا سره بد نه کوم، زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم، نو ما به مکې واله وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي؟ ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی، خلک د کلي نه څه کړی دی؟ ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تلی دی کو کافر تلی دی؟ ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و، په سپینو جامو کې و. نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی، دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې، دا د هغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې، په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی، کور ته راغی 3 کاله پس، 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ، غار حرا ته لاړ. نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ پرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې دا د اسمان دا کنارې ډکې کړي دي، اسمان کنارې ډکې کړي دي. بیا هغه فرشته ولیدله، بیا هغه فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني دسروني په ما باندې څادرې راواچو، ما پټ که تبه راله. الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے صادر اغوستون کیا صادر به نور نه غوندي، پاسه 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 ستا په ذمه باندې یو کار ولګېد. قم فانذر خلق ویروه د الله د عذاب نه، وربک فکبر د الله لوی بیان کا، د الله لوی بیان کا. پاسه نور ستا د ملاستې ټایم نه دی اوس پاسه. بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه. ړومبې تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی، په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی، او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي، بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو،
2 رکعاته نفل مونځ به یې کوه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ولاړ دی، خدیجې پې په شاته ولاړه ده مونځ کوي. نو علي رضی الله تعالی ولیدل، نو تپوس یې ترې وکړو، وایي د تره زویه دا څه دي، دا څه کوئ؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل، وایي الله زه پیغمبر جوړ کړی یم، په ما باندې ایمان راوړه علي. نو علي رضی الله تعالی وفرمیل، وایي زه به د پلار سره مشوره وکړم د ابو طالب سره، هغه سره به څه وکړم؟ مشوره وکړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل علي په ما باندې به خلک نه خبرای، کو ایمان راوړي راوړه، کو نه راوړي خو هغه ته څه وایه ما، هغه ته څه وایه ما. علي هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپله راغی، وایي د الله پاکه پیغمبر ما په تا باندې ایمان راوړی دی، ما په تا باندې ایمان راوړی دی. الله نو بیا په علي رضی الله تعالی سره راوړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوله، 25 کاله، او 25 کاله پس بیا نبی علیه الصلاة والسلام نه جدا شوله، وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او هلته په جنت المعلا کې دفن ده، په مکه مکرمه کې. هلته هغه بچیم دی او هغه ورسره هم دفن ده، بچیم دفن دی او هغه هم دفن ده. نو هلته بیا دفن شوه او په کم کال چې دا وفات شو، نو نبی علیه الصلاة والسلام پسې دومره خفه و که نه چې هغې کال ته به عام الحزن وي. نبی علیه السلام به فرمایي دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن. ما نه هغه بیبي هم جدا شو چې ماله به یې تسلي راکوله، د غمونو کال. دې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره مینه کړې ده. او د دې فضایل یو ځل دی نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې و او دی نبی علیه الصلاة والسلام له خوراک راغستی و غار حرا ته ختله. جبریل امین راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوښي راغستی دي، خوراک یې راغستی. خو د الله پاکه پیغمبر چې کله ستا خواله راشي که نه نو زما سلام پې مو ووایه، او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما سلام پې مو ووایه. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا، او جبريل امین وی زما سلام پې مو وایا. نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته په مسکا شو، خدیجه په تا باندې الله او جبريل علیه الصلاة والسلام سلام وایي، په تا باندې سلام وایي. الله د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره زیاته مینه وه. عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام په اکثرو مجالسو کې د خدیجه ذکر کو، د خدیجه ذکر کو. نو ما له په غوسه راتله، وی حالانکه ما خدیجه لیدلې هم نه وه، وی ځکه چې هغه وفات کېده نو زه لا پیدا شوی هم نه وم، خو بیا هم یو مخکې بنه یې تېره شوې وه که نه. وی ما له په غوسه راتله چې ده به د خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. وی نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه خو خدیجه وه که نه، یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول، ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو، نو ماله به تسلي خدیجې راکوله، ماله به تسلي خدیجه راکوله. د دې خور و د هغې حاله نو مخاله، د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتي وي. نو عایشه بیبي فرمایي وایي دا نبي علیه الصلاة والسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه، ښه بې فکره پروت و. نو بار خاله خبرې وکړې، نو چې خاله خبرې وکړې نبي علیه السلام فوراً راپاسېد، په کټ کې نیغ کېناستو. وایي ما ته وایي چې عایشه، ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي، د خاله خبرې نه دي. ما ته وایي چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې ټیټ کړو لکه خفه غونته کېناست. وایي خدیجه رضی الله تعالی ورته رایاده شوه، هغه ورته رایاده شوه چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه، پخلی وشو نو نبی علیه الصلاة والسلام به دا پتون داسې روچت کو، او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه، د زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه، پس د مرګه د هغې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې یو پتون روچت کو، وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ، پس د مرګه د هغې ملګرو له به یې دا لیږل، تحفې به یې لیږلې. دومره ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام مینه وه، د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام زوم دی ابوالعاص، او په ده باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی واده وه. نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو، ځکه چې دی کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به آزاد کو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږل، موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلې، هغه به یې څه کو؟ آزادو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها، هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې وه، هغه یې راولېږو، وایي دا زما بابا ته ورکړئ، ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي.
زما خاوند را آزاد کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د یو قیدی فدیه راتله هغه به آزادو. نو د ابو العاص فدیه رااله چې فدیه رااله د نبی علیہ السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو. د الله پاک پیغمبر دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه ده، ستا لور زینب را لېږلې ده، وایي چې زما خاوند را آزاد کا. نو نبی علیہ السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه، نو داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې بهیدې، ژړلې ورته. دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه، نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو، دې ته یې واچو. نو چې نبی علیہ السلام هغه امیل راواغست، داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې بهیدې، ژړلې ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو، د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دی موږ به د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده، خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و. زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټیم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم، ما ته هغه ټیم رایاد شو. وی نه دا په فدیه کې راغلی دی، دا به زه منظورومه، دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود، د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي. ابوالعاص څه کوي؟ آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه، صحابي ته بیا جوړ شو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، او دا د نبی علیہ السلام اوله بیبي وه، او د دې په ژوند کې نبی علیہ السلام دویمه نکاح نه وه کړې. چې کله دا وفات شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نکاح ونه کړي دي.